چې دلته کم ټیلنټ روزي بهر ته نو هغه بیا مخکې په صوبایي لیول یا په قومي لیول باندې موږ په نظر نینو څه به وایې دې به حواله بونیر یو مهمان نواز ښار دی او په دا بونیر خپل مهمان نوازي باندې مشهور دی. بیا بونیر کې څونه خسته خسته موږ سره پکنیک سپاټس دي او یو بونیر خپل ثقافت دی. دې ایونت مین مقصد دا دی چې په دې کې خلک پارټیسپیشن وکړي. بونیر کې کم دا عام کسان دي کم دي سپورټ صرف کرکټ پورې محدود کړی دی کنه. نو کرکټ خو اکچولی دا پی سی بی سره دی. د دې مین کم سلیکشن کوي هغه پی سی بی کوي. موږ سره هغه گیمز دي چې کم اولمپکس اسوسییشن ټول بونیر عوام ته زما ریکوست دی چې راشي او د میلې نه انجوایمنٹ وکړي. دلته ډسټرکټ سپورټس افیسر فرحان صاحب را سره موجود دی. سر لاول خو راته د دې فیسټیول په حواله باندې لږ بریفلی راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله ستاسو ډیره شکریه چې تاسو دې ایونت کوریج ته راغلئ. دا بونیر ګلدن امیر 2026 ایونت دی. دا تیر شوي کال 2025 کې هم شوی او دا زموږ انول کلندر حصه ده. په دې ایونت کې کوم دی موږ سره سټیج پرفارمنس سره سره موږ سره گیمونه دي. په دې کې کبډي، والیبال، موخه، بیډمنټن او ټرانسجنډرز لپاره گیم دي. پرسن وذ ډیفرنٹ ابیلیټیز دي کسانو ټول لپاره گیمونه په دې کې موږ سره موجود دي. سر نن درې ورځې کوم ایونت منعقد شوی دی د دې نه علاوه پوره ایئر ستاسو څه اکټیویټیز دي یا د اوسه پورې کوم اکټیویټیز کړي هغه ته راته لږ ووایه. بالکل زمونږ کم دی که نه ډسټرکټ سپورټ افیس بونیر هغه پوره کال کم انور کلندر وي هغه مطابق هغه فالو کوي. مونږ کم دی په دې بونیر کې کرکټ، هاکی، بیډمنټن، کبډي، والیبال اور ایون لیکراس یو نیو گیم دی. داسې ډېر ایونټس مونږ کړي دي او په دې کې ټول نه غټ ایونټ مونږ بنیال المرصوص په نوم باندې اوس ریسنټلی ایم ایم اے ډېر غټ ایونټ کړی او هغه کې آل اوور پاکستان نه مونږ سره ټیمز پارټیسپیشن کړی. چې لږ راته د فیسټیول په اصل مقصد باندې ووایه. جی تاسو څنګه تاسو ټول ته پته ده بونیر یو مهمان نواز ښار دی او په دا بونیر خپل مهمان نوازي باندې مشهور دی. بیا بونیر کې څونه خسته خسته موږ سره پکنیک سپاټس دي او یو بونیر خپل ثقافت دی. دې ایونت مین مقصد دا دی چې په دې کې خلک پارټیسپیشن وکړي. وسره بونیر دا کم دلکش وادیانې دي دا خلک ایکسپلور کړي او راشي او د ایونت نه او د میلې نه بھرپور فایده وچته. مختلف سپورټس هم په دې فیسټیول کې دي صاحب. درته ووایه چې دلته کم ټیلنټ روزي بهر ته نو هغه بیا مخکې په صوبایي لیول یا په قومي لیول باندې موږ په نظر نینو څه به وایې دې به حواله. بالکل ستاسو خبره ټیک ده. مونږ کم دی که نه زه تاسو ته یو خبره وکړم. زمونږ ماشاءالله بونیر سپورټس لحاظ سره ډېر زیات ریچ دی په دې کې. زه تاسو ته ووایم لیکراس مونږ سره انټرنیشنل پلیئرز موجود دي اور مونږ سره والیبال 3 انټرنیشنل پلیئرز مونږ سره موجود دي اور مونږ سره کم دی په دې کې هاکی والا نیشنل لیول پلیئرز مونږ سره موجود دي. خو بونیر کې کم دا عام کسان دي کم دي سپورټ صرف کرکټ پورې محدود کړی دی کنه. نو کرکټ خو اکچولی دا پی سی بی سره دی. د دې مین کم سلیکشن کوي هغه پی سی بی کوي. موږ سره هغه گیمز دي چې کم اولمپکس اسوسییشن سره دي او کرکټ په اولمپک اسوسییشن کې نه دی. هغه باوجود موږ کرکټ هم ډیر زیات سپانسر کړی دی او کرکټ ایونټس موږ کړی دي او کرکټ کې هم موږ سره ډیر ښه ټیلنټ موجود دی بونیر کې. د فیسټیول لا باقاعده افتتاح نه ده شوی. خلک چې تاسو اوري فیسټیول په حواله به ورته څه پیغام ورکوئ؟ ان شاء الله دې ټول ته دا پیغام ورکوم چې دې ټول راشي دې فیسټیول ته راشي. په دې کې خپل پارټیسپیشن وکړي. په دې کې ماشومانو لپاره پلینګ ایریا هم ده. په دې کې میجیک شو دی، په دې کې فایر شو دی، په دې کې سنگر به راځي هغه به خپل پرفارمنس کوي. نو دې ټول بونیر عوام ته زما ریکوست دی چې راشي او د میلې نه انجوایمنٹ وکړي. دلته خپل کم دا وخت دی دا دلته خپل ښه سپینډ کوي. تھینک یو سر.